الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله خالقنا العلي العظيم در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سناد فاكر ذقالا الله جل جلاله وعم نواله فقرآن عظيم فاكي وفرمي كل نفس ذائقة الموت هر زي روح شيء هر هغه شی چې هغه کیسه ګرځي واغله به مرګ خامخا راځي. اوس محترمو دوستانو الله جل جلاله چې دا وفرمایل بیا هغه به دا وفرمایل چې څنګه انسان مرس د انسان قیامت شروع د انسان حساب کتاب شروع. محترم دوستانو الله جل جلاله سزت انسانان دنیا ته راولېږل بني آدم د ځمکې پر سر تخلیق ورکړو انسانانو ته بیا و فرمایل چې انسانانو وستاسو اختیار تاسو ته ما خوښه درکړې صراط المستقيم ولا الظالم هغه لار باندې ځکه چې هغه سیده لار وي یا ولا الظالم یا هغه لار باندې چې هغه ګمراهان. الله جل جلاله د دوالو لار جل جلاله خپل انعام خپل بد ذکر کړو. محترم دوستانو انسان الله جل جلاله څنګه پیدا کړی دنیا ځوان الله جل جلاله څنګه لیکل په قرآن پاک الله الذي خلقكم من ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله جل جلاله په قرآن پاک فرمایي وایي انسان ډیر کمزور پیدا کړي شنه وي کمزوري هیڅ شی په حال کې نه قوة به طاقتور جوړ کړ ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة بیا طاقت بعد بیا انسان ضعیف کم کمزور کم او سپینجر یم کم پر انسان باندې کمزور والی اول ارم رالی چې د کښنه وي د ځان په حال کې نه وي خوراک شک نشي کولای د ځان حفاظت نشي کولای دا هم کمزور والی مګر دا سپینجر والی نه دی. الله جل جلاله فرمایي قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة. ځکه انسان سپینجر کم بیا کمزور کم بیا سپینجر کم سي. الله جل جلاله چې ستیم دغه آیات بعد و د انسان ته د خپل ژوند درک معلوم شو چې الله جل جلاله دنیا په ژوند کې ما درې مرحله راولي. درې مرحله داسې مرحله چې انسان په هغه کې اوله مرحله دا ورته معاف شنواله ضعیف الله الذي خلقكم من ضعف دا معاف یو حساب کتاب په دقیق نشته یو سزا جزا نشته که پکښنواله کې انسان مړ شوی حتی کې بعد دغه بیا د مور د فلار یو کسان شفیع ګرځي ولې د عاقل نو
دی بالغ نه و. شرط د اسلام دپاره دا دی چې انسان عاقل و بالغ وي، بیا دغه انسان سره حساب کتاب کېږي. اوس لیونی دی، لیوني سره حساب نشته. بل دا رقم انسان دی چې هغه ډېر ضعیف دی، کمزوری دی، د یوه شي په حال کې نه دی، هغه سره حساب کتاب نشته. لکه کوچنی قوة ثم من بعد قوة، اوس زوروالی، طاقت، ځوانوالی، دا په انسان کې چې راشي، په دغه کې الله جل جلاله فرمایي وایي زه عبادت د سونا مطابق د هیرو مطابق قبلوم. چې کوم انسان په ځواني کې عبادت کوي زه دا رقم قبلوم لکه انسان چې یو خواته یو کمزوري شي دی او یو سیته فل صفا سونا کښې دی، دا رقم قبلوم. ولې د ځواني عبادت دی، الله ته خوښ دی. په دا عمر کې د انسان مقابله راځي، له شیطان سره دی په مقابله کې پروت وي. په دا عمر کې شیطان پر زور ورکېږي، دی پر شیطان هم زور ورکېږي. ځکه الله جل جلاله فرمایي وایي د قوت طاقت د طاقت عبادت دا ماته ډېر بهتر دی، ما ته ډېر افضل دی. د سپین ږیروالي عبادت الله جل جلاله فرمایي کوم انسان چې کمزوری شي هغه عبادت هم راته قبول دی، مګر دا رقم نه دی راته قبول لکه د ځوانۍ عبادت چې راته قبول دی. داسې نه دی راته قبول دی لکه سره زر په هغه مقابله کې سپین زر، دا رقم راته قبول دی لکه د سپین زر. په سپین ږیروالي کې الله جل جلاله انسان ته ډېر معافیانې کوي. مونځ دې په ولاړ نه شو کولی، په ناست وکړه، په ناست دې نه شو کولی، په پروت یې وکړه، په پروت دې نه شو کولی، په اشاره پر د سترګو په اشاره باندې وکړه، د سترګو په اشاره یې نه شي کولی، د لاس په اشاره باندې وکړه. دومره معافي ورته کړې، په ځواني کې معافي نشته. که یې وې خامخا به کوې، برابر یې صحت الله در کړی. روزه مبارکه راغله، سپین ږیری د انسان طاقت یې نشته بدن کې، روزه خو مات خپله فدیه دې ادا کوي. ګوره معافیانې الله جل جلاله په دغه عمر کې انسان ته ورکوي. نو ځکه الله پاک ورته وایي وایي زه تاله په دې کې ډېر اصلاحات درکوم، په ډېر اصلاحات کې ستا عبادت و ما ته پکې نشي قبول دی. که تا ما ته په ځواني کې کړی د ځوانۍ عبادت د تاسو په سونا قبلوم، په ډېر بهترینه په عبادت زه قبلوم. محترمو دوستانو انسان چې څه مرګ ورته راشي، انسان پروت وي، څو حال وي، کوم حال وي چې کوم انسان ګناهګار نه وي جنتي وي، هغه انسان نه چې مرګ راشي د جنت فرشتې ورته راشي د انسانانو په شکل کې لکه ما ته چې انسانان داخل ښکاري، بیا ورته وایي چې انسانه جنت فرشتې هم ښکاره کړي، روح هم ښکاره کړي، ګل ورته راوړي چې دغه ځای ستا ځای دی، راځه خپل ځای راځه. دا رقم دی لکه انسان چې په د کور په دروازه کې ولاړ وي، یو بل سړی ورته راننوځي ورته راوځي وایي راځه مخامخ پې ټک دې کښېنه، انسان دوه درې قدمه قراره پر مالک شي. د بختور انسان مرګ دا رقم د جنت فرشتې ورته راشي ورته وایي چې راځه ستا ځای دا د جنت ور ښکاره کړي، لکه مجلس پې ټک یو کمرې ته یو شي ته اشاره وکړي چې هغه کمرې له درځه پر مالک کښېنه. دا رقم د جنت د باغچو یو باغچه یا د کړکینانو د کړکین یا د ګلانو د یو ګل، دا انسان ته ښکاري چې انسان روح فورا له بدنه وځي، هېڅ تکلیف یې نه وي، هېڅ سختوالی نه. بل حال چې کوم انسان بختور وي و الله ته قبول وي، هغه انسان چې روح خېږي بیا ګناهګار وي، بیا علماء کرام فرمایي پر دغه انسان الله پاک ډېرې بیمارانې راولي، ضعیف وي کمزوري کې ډېرې بیماریانې پر راولي، په بیمارانو کې هغه ګناهونه ځینې پوه کړي. ولې د نبي علیه السلام د امت څخه الله پاک دا قول کړی دی، زما او ستا محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم سره دا قول الله جل جلاله کړی دی چې زه به ستا امت ګناهګاره و ځان ته نه راولم، زه په دنیا کې چڼم به ورکوم، دا ګناهونه به ځینې معفومه، مصیبت ور باندې راوله، پریشانی ور باندې راوله، له کوره مسله ور باندې راوله، د بایبان له خوا مسله ور باندې راوله، بیماري ور باندې راوله، چې چڼ یې کم شی چڼ کم ګناهونه ځینې تو کم بیا ځان ته راوغواړه. یو دا حال انسان ډېر خلک ډېر انسانان بیماران شي، بیا د الله جل جلاله غفلت وځي، الله جل جلاله هېر شي،
اولاد ځکه دا کوم تربیت ورکړي هغه اولاد هم په دا سوچ کې نه چې پلار د لمانځو د روزې د ولوېدی حیا دغه اوس بدله شته که نشته په دنیا کې نورې غاړې وربندې کړي ورویلی شي ولمیا هغه جهان دریم هغه حال دی انسان چې څه ټیم پر مر پروت وي زکندلی وي د جنت فرشتې یو کپړه یو کفن یو سپین کپړه ورته راوړي وروح ته وایي چې راوځه دا کفن واغه دا کپړه واغه دا سپین کپړه راځه په اسمان کې فرشتې ستا وایي استقبال ته ولاړ دغه مرګ دغه روح دی بیا دا فرشتې دا تر قیامت ته ځي دا تر اسمانه ځي فرشتې سلام وکړي السلام علیکم السلام علیکم هغه پورې ستکم پورې دا انسان اته رسېدلی نه د الله دربار دومره لیار دا ټولو فرشتې درته سلام کوي دا روح ګناهګار انسان چې څه ټیم اول شی دا چې څه ټیم د روح خېږي د جهنم فرشتې ورته راسي د جهنم له اوره څخه له عذابه څخه د هغه له درد څخه هغه اواز یا لمبا یا ترکین یو شی اشاره کوي انسان ته نور ویره ور محسوس کوي چې راووځه راځه ستا دا ځای هغه بېرته روح ځان نه بس راووځه بېرته ننوځي راووځه بېرته ننوځي راووځه بېرته ننوځي انسان په ځکندن دا رقم وي 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 او دوم حصه یې بیا دا ده چې فرشتې یو دا رقم کونډیان یو دا رقم تیره تیره شانو سره دی چې هغه ورننه باسي تر پښې تر نوکې پورې ورورسوي بیا یې راکش کړي تر خولې پورې چې راوړي وایي را بس اوس نه راووځه دغه ځای دی چې سټ ایله یې کړي چې وویني انسان بیا بېرته ننوځي بیا که څو پر روح پکې راشي دریم حال دا دی چې فرشتې په زق زور راوباسي او ویې تړي ټینګې وتړي د جهنم د اسمان فرشتې او نورې فرشتې ورته ولاړ دا ټول د الله لعنت پر وایي تر هغه وخته پورې څه ټیم پورې د الله دربار ته ځي سر انسان زکندن دی و دا مرګ دا زکندن نه په څه شی سکو دا نه د ګرانه مسلمانانو ورونو محترم مسلمانانو دا ژوند یو سفر دی دا یو مسافري ده یو وخت دی تیریږي به هغه جهان کې به حاضري ورته کو هغه حاضري اول شی مرګ روح استن ده دا روح استن کې به انسان شوی نو دا رقم انعام ورسره کېږي که ښه نه دا رقم عذاب ورکول کېږي محترمو دوستان کتابونه لیکي وایي چې څه انسان جنتي وي د خیر په عمل باندې دا ستیم په جنت کې په ډوري کې په قبر کې په ډوري کې کېږي قبر په بند کې د خلک تلاش بیا له هغه د انسان سر راپورته کړي چې سر سترګې سرونه کې فورا فرشتې ورته ولاړې یو نور په قبر کې انسان ته دا قبر دا رقم سي لکه د ازما استاد لکه دا دنیا کې په لس شل وارثي دومره غټ سي اوس ډېر خلک اریان پاسي قبر به انسان څنګه وټي وی بخشنی هلکه خپل د مور نس دومره نه غټ نیست لکه دا دنیا کتابونه ثابت دي چې څه ټیم کوچنی د مور په نس کې پروت وي جبرائیل امین ورته راشي د وخت د پیدا کېدلو په وخت کې ورته وایي چې ای انسانه ای هلکه ته اوس روان یې له دغه دنیا و بلې دنیا هغه کوچنی ورته وایي ورته دغه غټې دنیا هم بله غټه دنیا وي لکه ما ورته د قیامت ورځ غټه ښکاره کړي ما ورته قیامت ورځ به دونه غټې دونه منټونه به وي 50,000 کاله به یو منټ 50,000 کاله به یوه ورځ دا د جنت ډورې دا قبر ډورۍ دا ورته غټه سي یو نور وي یو خوشبوي وي سیستم فرشتې حساب ورسره کوي کتاب ورسره کوي چې ورته من ربکم دینکم من نبیک رب دې څوک و نبي دې څوک و دین دې څه شو انسان چې علما کرامو کې یو عالم ولري چې څه ټیم دی لاړې به قبر ته دا فرشتې ورته راغلې فرشتو ورته ویلې عالم مو فرشتو ته ویلې چې فرشتو تاسو له کومه ځای راغلي یاست ای خلکو تاسو له کومه ځای راغلي یاست ما ته وایي من ربکم دینکم نبی رب دې څوک دی دین دې څوک نبی دې څوک اول مجل اسمان راغلی ول څومره لاره ول 500 کاله د یو اسمان لاره اوه اسمانونه دي ول اوه اسمان اوه 500 څومره وخت ولې
زه له یوه ګز ځمکې ته راغلم وتله ما به خدای هېر شي تا دومره غټ سفر کړی دی چې یو اسمان تر بل اسمان 1500 کاله ما یو ګز که در ځمکې ته دننه راغلی یم تله ما به خدای رسول هېر شي عالم و پوه بندگانو په امیانو کې هم الله جل جلاله دا رقم الله ته قبول کړی شوي خلک ستا الله ته ډېر خوښ دی یو عبادت داسې عبادت کوي چې هغه د زړه له اخلاصه کوي هغه د الله نه ویرې کوي عبادت دا صرف د الله دپاره څټ هم دغه سړي زه وسي هغه انسان نه دغه جوابونه نه ورکوي انسان چې بختور وي بیا نبي علیه السلام په خپله خپل دیدار مبارک ورښکاره په خپله دیدار مبارک ورښکاره کړي خپل مخ مبارک ښکاره کړي وایي دغه مې نبي و ته یې شته نبي علیه السلام دل در بختور انسان په قبر کې چې څټ ازمه چې نبي دې څوک و هغه نبي علیه السلام مخ مبارک نور به وویني چې دغه مې نبي دغه انسان چې کوم انسان ته وماته وایي دین دې چې شوی دین دې دغه سړي دین را کم سړی تا ته مخامخ ولاړ نبي علیه السلام رب دې څوک و رب هغه رب دی چې دغه سړی وماته رالیږلی مګر نه چا خدای لیدلی دی نه نبي علیه السلام لیدلی دی نه دین د رقم په سترګو لیدلی چې د راکښته کېدی نزول د قرآن یو چا نه لیدلی یو اصحابه کرام لیدلی مستثنی چا نه لیدلی چې قرآن مجید را نازل کېدی په د روزه میاشت قرآن مجید نازل شوی بختور انسان دی نه جهنمی انسان د بغض انسان مداخور انسان هغه لا ادري هغه ته مر ربک دی لا ادري زنه په خبردارت چشتوي دین و چشتوي رسول و چشتوي بیا جهنم بیا قبر بیا د غفر على د قبر عذاب بیا قبر پر راس انسان خوشتي زلنه راس انسان په عذاب کې مبتلا محترم دوستان د دغه زیاده فاره د دغه قبر د فاره د دغه صاد استور اول مرحله سا استنه روح استنه وروح شایسته وتی حساب کتاب شایسته د حشر میدان حساب کتاب شایسته د الله حضور مرشد انداز د دغه شی د پاره د قبر د تیاری د پاره د شرح استلو د پاره و انسان ته کم کارونه پکار اول انسان به خپل ځان پیژني چې زه د نبی امتی یم زما نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی حضرت محمد مصطفی دا یو عرب قریش عجم حشم وسم په مدینه منوره کې پروت دی انسان د دونه معلومات دوم الله جل جلاله پیژني والله الذي لا اله الا هو هغه الله چې بل څوک نه لري دا رقم بل الله څوک بل دا رقم الله نشته او بل د عبادت دا رقم بل څوک نشته غل عبادت بل معبود نشته لم یلد ولم یولد چې هغه نه چا پیدا نه د څوک پیدا دی او نن نسته د سر بل یو دا رقم شریک هم نشته الله جل جلاله پیژني فازت خپل ځل کې الله ژوندای کی خپل ځل ژوندای کی ذکر کې اذکار کې په اخلاص سره الله ته زړاوي کې دا د الله جل جلاله پیژندل د نبی علیه السلام پیژندل بیا له هغه بعد بیا انسان منځ سم کې بیا روزه مبارکه اوس روزه مبارکه شروع ده ډېر انسانان دل شپه پتاش په بل شي په ګناګار په عبادت کې ورځ ټول په خوب کې اشهد ان نبی علیه السلام څه فرمایي هغه وایي بے بخت انسانانو کې بے بخت انسان هغه دی چې روزه مبارکه پر چیز چې دی الله نه وبخشي په انسانانو کې هغه بے بخت انسان هغه دی چې روزه مبارکه پر چیز دی الله د خپل معافي نه غواړي خپل مغفرت نه غواړي محترم دوستان الله جل جلاله مغفرت وغواړي او الله ته وزاړي زړه دا په مجلس او مجموعه کې الله ډېر زر قبلې په یوازې په یک تنها کې ډېر زر قبلې یک تنها یې بل څوک نه یوازې الله ته وزاړه شو وزاړه د درد ته وباسه وایي الله چې غواړي هغه وغواړي درکیم قبلې دې مغفرت هم نه چکی روان حساب کتاب دې اسانه او محترم دوستان دا روزه مبارکه ده په دغه انسانان رمضان معنا خپل مټاول خپل غلط ګناهونه مټاول خپل غلطیان مټاول باید چې انسان پر دغه توجه وکړي بیا به انسان روح هم شخصيږي او ورځ په قیامت د حساب کتاب هم اسانه محترم دوستان څو مسلې او وخت پرې اوله مسله دا ده چې چیرې روزه مات وته یو عیسائی سړی يهودي سړی هندو سړی
مثال غیر مسلم کافر سړي ته ویل چې نن بل ما سره روزه مات کوي علما کرام فرمایي دا روزه مات جایز دی ورسره وایي د دې سړي روزه مات جایز دی قبول کوي قبول کوي چې ګلرات لمات زرخان یخره ورسره وایي خو دا جایز علما کرام فرمایي دا وجه دی چې د سړي روزه مات وخره ته د عید دغه قبول کې سبا دا انسان نور و دین ته خپل غراځي انسان چې انسان ته روزه مات کوي د دې وجر کې چې نماز الله خوشاله لما دا مسلمان بنده خوشاله دا مسلمان بنده چې چا عبادت کوي هغه ذات لما خوشاله دغه د پاره کوي نو اندرونه دغه غیر مسلم بنده دغه څه د پاره کوي باید چې انسان علماء کرام فرمایي دا عبادت دغه روزمات دا مسلمان سړی د غیر مسلم سره قبول هندوستان کې ډېر هندوستانیان هندوان عیسایان سیکان دا د سرخانونو ورکړي او مسلمانان دغه راځي خپل روزمات کې جایز بل محترم دوستانو ډیر خلک پیشلمي نه کوي به پیشلمي روزه نیسي نبی علیه السلام فرمایي وای جایز ده روزه جایز ده صحیح ده مګر زما د سنت ترک پکې راغلی یعنی زما سنت یې پرېښولی پیشلمي دا زما سنت دی باید چې د انسان د سنت نه پرېږدي دوم ډیر خلک پیشلمي ډیر وختي کوي او پیشلمي ټیم ته نه رسوي 11 بجې 12 بجې 1 بجې 2 بجې مثال ډیر وخت اول ټیم کې نبی علیه السلام فرمایي وایي تاسو شپه په شپږ حصو باندې تقسیم کړئ شپه په شپږ حصو تقسیم کړئ بیا کوشش کوئ پیشلمي په اخري شپږمه حصه کې کوئ شپږمه حصه دا لکه موږ تاسو ابوګو چول کې هغه د سم مخته یو ګنټه مخته یو نیمه ګنټه مخته دا شپږمه حصه ده باید چې انسان په دغه وخت کې پیشلمي کوي وختي خوراک مه کوه روزمات خوراک بیا د پیشلمي خوراک سنت به هم پرې ثواب به هم ستا بدن کې خوراک شکم برابر بل محترم دوستان ډېر انسانان دا رقم دي چې هغه روزمات نه کوي روزات اذان پر وسی دی په وایي زه اوس دلته روزه نه ماتوم لمانځه بعد ماتوم یا زه فلاني ځل ځان رسوم بیا روزه ماتوم نبی علیه السلام فرمایي وایي کم زما امتي کې هغه بهتر امتي هغه دی زما په امتیانو کې چا دا کار داسې کولی هغه په قوم دغه په خاندان دغه په امت کې به خیر وي کوم انسان الله اکبر ناره اورېدله د اذان هغه فورا روزه ماتوي په روزه کې تعجیل یعنی زر کول روزه مات زر کول دا د نبی علیه السلام سنت دی او بهتر یې ګرځولی زما خیر امتي به دغه وي چې کوم انسان وختي روزه ماتوي څنګه چې الله اکبر کې دی فورا روزه ماتوي دا نه چې اذان وشي بیا روزه مات یا د لمانځه بعد روزه ماتوم یا فلاني ځل ځان رسوم د خپل روزه ماتوم بل محترم دوستان نبی علیه السلام فرمایي وایي بهتر روزه مات هغه دی چې انسان اوله په خرما باندې وکړي په کومه خرما په لنده خرما تر خرما لکه دا موږ سره تورې خرما ویني لنده خرما بیا که چیر دا خرما نه وره بیا انسان خامخا په وچه خرما وي که چیر هغه خرما نه وره بیا انسان خامخا په سپینې اوبو په ساده اوبو دی دا هغه شان دی چې بدن تم پیدا کوي او اسلام تم پیدا کوي د انسان و ایمان تم پیدا کوي او موږ دغه شان د غافل الله دې په دغه لار باندې راوړي محترم دوستان نور هم ناس مسلې ستا انسان باید چې په روزه کې ډېر احتیاط ساتي د ځان د روزې ډېر خیال ساتي د غیبت ځان ساتي نور د بدعته لا خپل کور ولا ځله هم بستریزه دا پر استخلاء خپل باندې سهار تر ماښامه باید چې انسان خپل کور ولا ته په دغه په نظر نه وګوري د غسل په نظر نه وګوري چې غسل نور سره کړو چې روزه خلاص وسوله ګور روزه معنا چی شته علماء کرام فرمایي د روزه معنا چی شته روزه معنا دا ده چې حلال شی حرام بعض علماء کرام روزه مبارک معنا دا ده چې انسان ګور او به حلال ډوډۍ مړی حلال حلال کنه مردار خو نه دي حرام خو نه دي واشه حلال مگر روزه دا رقم شی دی چې انسان خلق اذان بعد شام تر اذان پوری دغه انسان باندې حلال شی هم حرام روزه معنا دا ده وز خپل کور ولا حلال ده باید چې انسان په دغه ورځ په نظر نه وټوي او بل چې کوم انسان د ورځې دی غسل شیطان خور باندې وای په دغه باندې روزه نه خراب کیږي ډېر خلک بیا راځي بیا وګورئ چې ما څه کنه روزه سره خراب نه ده خراب بیا انسان باید چې سکش کې روزه سکش کې خپل غسل دغه وکړي
واغفر رسول الدعاء والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المحب واجعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى من وعلى إلهي تمام على الإسلام مسلمان من رحمك أخبل كرمك أخبل فضلك إلهي ورسول قيامت محمد المصطفى سرور الكائنات صلى الله عليه وسلم شفاعت لنا إلهي ورسول قيامت النبي عليه الصلاة والسلام ټیټ سترګې مدره إلهي ورسول قيامت قهار په نظر ويو مسلمان ته مګوري إلهي سمرا عالم اسلام مسلمان دنیا رسوسي ودګار د ټول قبرونو ورمنو کې إلهي سمرا عالم اسلام مسلمان دنیا رسوسي دي ودګار د ټول قبرونو د جنت د بغچو بغچو وګرځي إلهي سمرا عالم اسلام مسلمانان په حاضر مجلس د پکورو کې د هسپتالو کې بیماران دي إلهي تو خپل عیب شفا ونسکه شفاء کامله عاجله دائما مستمره او برخه کې إلهي سمرا عالم اسلام مسلمانان استاد خپل د دار غواړي إلهي یا د نبی عليه السلام په دار بسمین إلهي تخفى خير بعافيت ونصيب کې إلهي ورس په قیامت د نبی عليه السلام شفاعت هر امتی ته نصیب کې إلهي سمرا عالم اسلام مسلمانان قرضدار دي تخلع عیب قرضون ورادا کې إلهي په حاضر مجلس کې سمرا خلق په زلو کم شرعي حاجتون دي پردگار تخلق خپل در قبول او منظور کې تخلق خپل در ورته پر کې إلهي سمرا عالم اسلام مسلمانان په دې دنیا کې دي پردگار استاله دنه غافل دي پردگار تخبه هنا صراط مستقيم من روان کې پردگار تخبه صراط مستقيم من روان کې إلهي تخستا پر لیک لار باندې روان کې إلهي سمرا عالم اسلام مسلمانان دي پروزه کې پردگار استاله مغفرت زلت ور دي استاد مغفرت رو خایز لمن روان إلهي تخ مغفرت نصیب کې تخ مغفرت نصیب کې تخ رحم کرم پر وکې إلهي تخ مزلون استو خاطر درواړي إلهي تخ مزلون استو خاطر درواړي إلهي سمرا عالم اسلام مسلمانان دي پردگار تخ ټول باندې رحمك خزوندي دي كل دنيا رخصي دي اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم تب علينا قبل الموت اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المحن واجعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى من على اللهم شتت الشمل والله فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر اخبارهم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا رب.